د شعبان 15مه برات شپه. د شعبان 15مه برات هغه شپه ده کومه چې په دې شپه کې الله جل جلاله ته د انسانانو د تیر کال اعمال وړاندې کیږي. امام حسن بصری رحمه الله به په دې شپه کې پلرزو او وارخطا به ویل به د برات شپه ده زما اعمال الله ته وړاندې کیږي. الله جل جلاله خبر پایله به سوي. په دې شپه انسان ته روزي، روغتیا، ناروغي، تندرستی او ټول شیان د انسان د راتلونکي کال لپاره تعینېږي. حضرت علی رضی الله تعالی عنه به په دې شپه د باندې راووت او په ژړا اسمان ته کتل او ویل به ای الله نن تا ته اعمال وړاندې کیږي چې د علی اعمال به څنګه وي. اصحاب راغلل لرسول الله صلی الله علیه وسلم څخه وپوښتل چې ای د الله تعالی رسوله کله چې د شعبان 15مه شپه شي نو ته هغه په عبادت او په ویښه تیروي او د شعبان 15مه ورځ روژه نیسي، دا د څه لپاره ده؟ د الله تعالی رسول ورته وفرمیل زه د شعبان د میاشتې په 15مه ورځ د دې لپاره روژه نیسم چې په دې ورځ د انسان عملنامه سپینه وي او دا مې خوښیږي چې زما د عبادت شیرو په عملنامه کې په روژه باندې وشي. د شعبان د میاشتې 15مه شپه کې د دې لپاره عبادت کوم او په ویښه تیروم چې دا مې خوښیږي چې کله مې الله جل جلاله ته د کال په آخر کې اعمال وړاندې کیږي نو هغه مې هم په عبادت کې تیر شي او په عملنامه کې مې آخر عمل عبادت وي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دا و چې کله به د برات شعبان 15مه شپه را رسیدله نو دوی به جنت الباقی ته تلو او شپه به یې هلته په عبادت تیروله. عائشه رضی الله تعالی عنها وایي په دې شپه به چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم عبادت کو او کله به چې سر په سجده کې خود دومره به یې اوږد کړ چې ما به ویل چې الله جل جلاله مکړه د هغه روح قبض شوی ده. لاس می د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خېټه ور وړاندې کړ چې کتل می د مبارک په خېټه ټکان وخوړ. وروسته پوه شوم چې هغه صلی الله علیه وسلم ژوندی دی او بیا می خپل غوږ د هغه خواته ورنږدې کړ چې په سجده کې ژاړي او دا دعا کوي یا الله جل جلاله پناه غواړم ستا د عذاب څخه، خدای پناه غواړم ستا د قهر او عذاب څخه، خدای پناه غواړم ستا په طرف او حرکت کوم ستا طرف ته، خدای ستا شان چې لایق د عبادت دی موږ هغه قسم عبادت نه دی کړی. یا د شپه د خلاصون شپه هم یادیږي، یعنی د ګناه نه د خلاصون شپه ده.